علیکم نوی ویډیو سره تاسو غل کړی وي امید لرم چې تاسو ټول به روزونه خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ډېره زیاته افسوسناکه واقعه په پنجاب کې رامخې ته شوې ده چې ظالم خاوند راپاسي او خپله د څلورو بچو ښځه ډېره بېدلدۍ سره قتل کوي اخر ظالم خاوند داسې حرکت ولې وکړو دې ته ولې مجبوره شو چې خپله د څلورو بچو ښځه یې ډېره بېدلدۍ سره قتل کړه خو چې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نوي سبسکرایب کړئ خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر انشاء څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ښایي افسوسناکه واقعه په پنجاب کې رامخې ته شوې ده چې ظالم خاوند راپاسي خپله د څلورو بچو ناوې ښځه ډېره بېدلدۍ سره قتل کوي اخر دغه خپله د څلورو بچو ښځه یې ولې قتل کړه خاوند بله ښځه خوښه شوې وه د دې ښځې نه یې زړه توړ شوی و دې سره به یې روزانه جګړې کولې د دغه جګړو په وجه باندې ښځه ډېره زیاته تنګه شوه ورته ویې ویلې که چېرې ته دویم واده کول غواړې نو وکړه ما بار بار ولې تنګوي نو خاوند لا په دې خبره ډېره زیاته غوسه ورغله تمانچه یې راواخیسته او خپله ښځه یې ډېره بېدلدۍ سره قتل کړه دوستانو څلور بچي ترې نه یتیمانان پاتې شو هغه ظالم خاوند د دغه ځای نه وتښتېدو خپل بچي یې په ځای باندې پرېښودل د ظالم خاوند ورور راپاسي او پولیسو ته داسې قسمه بیان ورکوي چې زما ورور به زما ورانداز سره داسې سختې کولې داسې سخته رویه به ورسره استعمالوله چې ما له یې وله د واده نه زړه توړ کړی و ما ویل چې زما ورور دغه رنګې لګیا دی زه به هېڅکله واده ونه کړم زه به هېڅکله پردۍ پېغله داسې ونه شرموم دوستانو دا به زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر انشاء څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام